ګورې ورونو د موږ یو ډېر لوی مرض ده په ټولنه کې چې هر یو نصیحت کوو، هر یو انتقاد کوو، هر یو غیبت کوو، هر یو طرح وړاندې کوو او داسې فکر کوو چې دا خو نو د نورو کار ده چې یوه ګوته بل ته نیسې نورې ګوتې ټولې ځان ته راجع کېږي. ځان اصلاح کړه، له ځانه یې شروع کړه، خپله اداره جوړه کړه، خپل تقسیم اوقات خپل زندګۍ دپاره جوړ کړه، خپل دفتر ته په وخت حاضر شه، خپل روزي ځان ته حلاله کړه چې په کار کې دې برکت راشي، خپل له بیت المال سره خیال وکړه، خپل درانه موټر بې باکه مه چلوه. دا ټول هغه څه دي چې د موږ تاسې نظام پرې جوړېږي او موږ تاسې نه الله تعالی پوښتنه کوي. دا خو څه په دوو مظاهرو په دوو جلسو ګټلی نظام نه ده چې پرون مې جلسه وکړه نن مې پیټۍ کېښوله رایه مې وګټله او رالم وزیر شوم. سړی په 100 روپۍ باندې یو شی واخلي زړه یې نه پرې کېږي چې خراب شي. تا دا نظام د 2 میلیونه ککریو په بدل کې اخیستی ده. 40 کاله د 2 میلیونه ککرۍ قرباني سوي دي. څومره انسانان، څومره خانې خرابې سوي، څومره مندې په زړه سوي سوي دي، څومره سپیرکي ماشومان یتیمان سوي دي څوک نه لري. او د دومره درانه مسؤلیت په صورت کې چې بیا ما او تا خوبونه کوو، بیا عیشونه کوو، بیا منظرې کوو، بیا انتقادونه کوو، بیا غیبتونه کوو، بیا په نورو ورړو او خپله بیا قرار ورته ناست یو لکه هر څوک چې په خپله ډېر رسېدلی. نه داسې نه ده ورونه. خپلو ځانو ته باید متوجه شو، له ځانو یې شروع کړو. یعنې دا مجموعه تاسې ورته وګورئ دا ناسته ده څومره لویه مجموعه ده او د ټولو وزارتو مغز و زړه همدغه خلک دي، لاس و پښې همدغه دي، متحرکه قوه یې همدغه ده. که تاسې کار وکړئ وزارتونه به منظم شي.